نن پیر صاحب د ملکنډ پیرانو زمونږ د مشر حیثیت لري. نن زما کلینیک ته رالو. الله تعالی دې ډېر خوشحاله کړي. ډېر عزتمند دی، بلکې زما د وطن او زما د کلي پیرانو یو ښکلا ده. مشر دی، په مشرۍ په ځای کې موږ کښېنو. نن زما کلینیک ته راله. زه د پیر صاحب ډېر زیات مشکور یم. پیر صاحب ډېره ډېره مهرباني. لا دې خوشحاله کړه او زه امید ساتم چې د خپل کشر تپوس به تاسو راځئ درګاه ته. بار بار به زموږ تپوس به هم کوئ او ستاسو په راتلو باندې به زه خوشحالېږم. زه دلته د خپل مشر، د خپل والد صاحب، د خپل تره حیثیت ما ورکړی دی. دې د زړه نه ډېر عزت کوم. نن سپیشلي زما کلینیک ته رالو، دا زما لپاره ډېر د عزت خبره ده. پیر صاحب ډېره ډېره مهرباني او پیر صاحب به مې یو دوه خبرې وکړي. بسم الله کوم. جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د روغ جاوید چې کوم دی زموږ د مس د هسپتال هم دی او دلته هم مطلب چې ما کوم دغه وکتو، دغه ډېر ښکلی کردار او ډېر ښه کردار روان دی او ډېر ښه سړی او ډېر بهترین انسان دی. لکه مخکې هسپتال ته تللي وم ډېر قدرداني یې زیاتې کړې. اوس دې کلینیک ته ورغلو نو چې موږ کتل نو دا کنډیشن یا انشاءالله چې ډېر په ټوله صوبه کې به ټاپ دی او همدا غواړو چې یار دی بټخیلې ایم اس راشي. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو ورې چې په کترګي هسپتال چې ما کوم دوه دورې وکړې نو ډېرې کامیابې او ډېرې ښه دا د ده د لاسه او د مطلب دا دی چې هسپتال ماحول ډېر مزدار دی د درګۍ. نو موږ وایي که خدای مهربانه شي او ته بټخیلې ته راشي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو. او څوک چې راغواړي هغو ته به خصوصي دواګانې وکړو چې یو ښه سړی دی او د هر چا سره غریبانو سره همدرد دی، د هر غریب خیال ساتي. نو زیات کوشش دا دی چې دې خدای بټخیلې ته زموږ ایم اس راولي. والسلام. ډېره مهرباني. ټیک دی.